او د اخیری میسج دا کوم دا د ټیک ټاک زمانہ دا اوس دا غیمه روان دي درخواست مې د ځوانانو الکانو ته اے زما بهترین زلمیا زما ګرانه زویا په علماء پس خبرې مکوي علماء توهین مکوي ګوره بچیا ګوره ار عالم با د اسمان د ستورو په مقدار خلق جنت ته بوزي او تعالی په دې سم ملاويږي د خدای بندا ته ناست په ټیک ټاک کې کله د یو عالم خبرې پورې خندا کې کله د بل عالم خبرې پورې خندا کې نو ما تابر د عمرګری او چا خبر اور ولا ما څه خبره کړې وا قسم بالله په مسجد نبوي کې ما چې کوم کار لیدل او ما غ بیان د عالم خدا کار وي چې څه وګوري هغه بیان کی نو خپل زلمه دی هغه لګي دی څه خبرې کوي خیر د زما د خوانه معاف ته الله دی معاف کی تاسو مسرکینه او حسد مساتي خو زه هغه ته دا یو خبره کوم چې قیامت کې درنه الله تاسو کې چې زما دی بنده خورشته ویلو تا ور باندې استهزاء ولې کړی دا نو ګوره د خدای بنده به ډېر ګران شي درته اول دی خدای ما ته معافي وکي کوم د چا پس خبرې کړي د خدای نه معافي غواړو د هر چا زړه دردول نه پکار هر انسان د انسان په نظر ګورا کم از کم لږ خود ځان په نظر ګورا مونږ تاسو ټول انسانان یو ما ته خدای دوه ټکي علم خودلې خو زه به ان شاء الله ستاسو اصلاح کوشش کوم هر عالم لدا پکار دی نو زه دې دا مرګورو ته ویم چې پیسې ګټي ډېر لاري خدای به بل لار درته ترکی بدی ټیک ټاک باندې زمونږ د خسته او زنانو پرده لاره لوټ شو او ګوره خاص کر پختون قوم په دې غم مبتلا دي بل قوم نه دی یورپ کې ناس سو ظلمي الکان دی الله دې وتعالى زمونږه کامل ایمان نصیب کړي سو خويند دي زمونږه مونږ ورته کافر نه وایو مونږ ورته گمراهان نه وایو مونږ ورته وایو چې غلطي شوی دي شیطان دوکه کړی دي لکه دنیا د ګټې د پاره ورته لوی دنیا خراب کړي د آخرت ژوند ولکم فیها ما تشتهیه الانفس دنیا کې د چام سترګې نه یخیږي که خاون ملوشي یو وخت کې بل سره جګړه وکي اے ګرانې پیغلې خوري ټیک ټاکرې ته وګوره د لوی ژوندۍ وعده در سره کوم ان شاء الله کته ایمان په صادر کې لاړې داسې خاون او ملګری به الله التبه در کی چې په خون باندې او په لیدو به مړېږي نه او داسې حوري به الله در کې ای زلمیا چې التبه په خون او په لیدو مړېږي نه نن د دوه ورځو ژوند دې د پاره د علما او توهین مکوي بعض خلک د شاعر الله او توهین کوي د علم توهین کوي الله دې موږ او تاسو ټول ته اصلاح نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دور الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ان جمعه باندې مونږ په وخت هم زیات به واغستو چې مرګري به اعلان نو اوریدل او که اعلان اوریدل نو به د پاره خیل پکار دی مونږ به ان شاء الله خپل موز د بیان بزمنګ یو نیم بجه بنديږي او تاسو ټول ته درخواست مونږ به کوشش کوو چې 15 کم یو بجه ان شاء الله بیان شروع کو درود شریف بیا مو اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى ال سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علی الہ العالمین د ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنها د مبارک هغه د هجرت زندگی هغه د تکالیف زندگی هغه چې خاوند تینا عیسی شو د بسته ردل پسره باندې الله هغه د ځانتوالي زندگی تا ته مونږ وسیله کو الله زمونږ د مور مبارک په برکت الله زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کړي شوق سره وای امين یا الله د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مبارکی په برکت باندې د هغه د عمل په وسیله باندې الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله کریم دا څومره راغلي علما عوام او خواص الله زموږ د ټولو اصلاح نصیب کړي ما په تقریر کې د بازرونو ذکر کو ټیک ټاکران نه زمارونه دي زما خويند دي هغه د خدای په دې خبره نه خپکې زه وته سوال د الله د رضا د پاره کوم تاسو ډېر خلق خدای پاک مو د خپل مخونو کې مؤمنانو کې سره زموږ را پاسوا د یورپ دوه ورځې ژوند دې تیر بشي ته به یورپ کې مرشي موږ بدل ته مړ شو خدای دې چې د ایمان پرنا کې لار شو د بد خبرې په ځای باندې خې خبرې خورې کوي د فحشا او په ځای باندې د حیا خبرې خورې کوي الله به تاسو چې کوم رزق لیکلې هغه سره زما وعده ده الله به درکې ان شاء الله نو په خلاره دې خدای موږ ته رزق حلال را نصیب کړي ما ته دعا وکړي الله دې موږ ته صبر جمیل را نصیب کړي ما ته دا دوه ورځې کېږي لږ تکلیف سیوا شوی او دا کله کله کېږي انسان دې زه د الله نه ډېر راضیم تاسو ګواه اوسئ زه د الله فیصله ډېر زیات خوشحاله ټول الحمدلله زه هم خدایا تا چې ما سره کوم احسان وکړو لوی نه لوی احسان دې داو چې دا هغه د مرګ خبر راغی ما د 2 رکعاتو نفل توفیق راکړو زه د الله دا احسان نشم پوره کولی دا د عبدالله ابن عباس سنت
او مال خدای دا به څنګه خلق کوي خو الله چې توفیق چاته ورکي وما توفیقی الا بالله دا زما خپل کمال نو دا د جناب رسول الله د محبت برکت ما ته محبوب ډیر ګران دی الحمدلله ما ته محبوب ګران دی نو الله داغه په سنت باندې مالا داغه आवाज د اوریدو توفیق راکو ضرور خوشاله ما زما بچي الحمدلله کامیاب شو خدای زمون باتی بچي کامیاب کی خدای چا بچي بیدینه الله سره زمونږ د بچو دیندار کی د چا بچی نه فرمانه فرمان بردار کی الله سب هر یو عمل کی مبتلا نشوي نور داسې لوپری وي الله د مور او پلار سترګې په خوشاله کی دین طرف ته مایل کی الله زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی ما سره د قوم ما سره د قبیلی ما سره د قوم زنانو ځوانانو الکانو مشرانو ما سره علماء کرامو ما خوار عبدالمتین تگورا او شیخ العرب والعجم مولانا محمد ادریس صاحب تگورا ما ناچیز او گناہگار عبدالمتین تگورا ولی ابن ولی د پیر سباق باباجی لوی مرشد پاک زمون قاری صاحب بشیر احمد مدنی صاحب تگورا ما گناہگار تگورا او ابن ولی د هزاروی صاحب بچوڑے اغی تراتلو تگورا ما تگورا او ولی ابن ولی عزیز الحسن زمونږ استاد محترم اغوی ته ګورا ما ته ګورا او دا لوی لوی اتقیا بزرگان مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب ته ګورا مولانا مفتی محمد گوهر علی شاه صاحب ته ګورا ما ته ګورا او دغه لوی لوی اکابرینو زمونږه چې هغوی دلته راغلل او ما سره په دې غم کې پټغر او په دې زبانه کېناستل زه د قوم شکریا د علماو ټول نمونه خو ما ته نه راځي خو څومره علما کرام چې راغلي الله دې د ټولو دنیا کې ژوند د خوشحالۍ نصیبه وګرځي او زما غوندې غم دې ورته الله نه ښیي تاسو ته دې الله نه ښیي مال دې الله صبر او په صبر اجر را نصیب الله تعالی صبر اجر دواړه غواړم تا نه غواړم خدای راکې به راته زما ربي زما خالق زما مالک او زما د دو بچي د په شانتي با ادب رالوي کې خدای زما بچي کې ادب ډیرو نو خدای حسین احمد او محمد حذیفه با ادب رالوي کې پرونسو بزرگان راغلي علما کرام مال زما بشول ادا دعاو کې چې مولان جوړیږي او کنه جوړیږي خدای با ادب راوشت کې بے ادب مولا دی ورک شو نوم دی ورک شو چې دا چالو مطالعه وي مشرک دی او کافر دی بلا دی ولګي زما زوی دی یو قاعده وای خود استاد لاستی په تندګ دی خولای دی زما بچی دی صرف قاعده وای خو زما د استاد د قبر خوا کې خپې بلخ په ودرېږي زما بچی دی صرف قاعده وای خو د جمعات او د محراب ادب دی کوي زما بچی دی یو قاعده وای خو د نبی علیہ السلام نوم دی په محبت باندې اخلي زما بچی دی یو ټکی سبق وای خو د سپینګیرو د احترام او ادب کی بے ادب سړی مې نه خوښیږي خدای زما بچی با ادب کی د دوی بچی با ادب کی زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی وخت زن کدن کی د دوی او زمونږ د ټولو دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد